ګل اکبر خانه جرګې فیصله وکړه. اوس دا پتا ده چې دا فیصله به څنګه عملي کړي. خو یوه خبره کوم چې ما به هم څه ګڼې، هسې نه چې ما مخ تورن کړي. ملک صاحب ستاسو سوری دی تل زمون په سرونه. که چېرې تاسو قدم نه وی اخیستی نو دا دشمني به نور هم اوږده شوې وه. او موږ خو غریب خلک یو چې مزدوري وکړو نو څه وخورو. ګنې نو که چېرې زرشاد خپله غریبي کولې او داسې خلکو سره نه ګرځېدی نو نه به د هغه د حالو نه ستا او نه به یې ښځه او بچي در په درو. ملک صاحب ما ته خو د جرګې او ستاسو فیصله په سر سترګو قبوله ده، خو د زرشاد د ټبر مرضي. د زرشاد د ټبر به څه واکي ګل اکبره، دا د ښځو خبرې نه دي، دا د سړو خبرې دي. ملک صاحب ما سرسري خبره د زرشاد ټبر سره کړې ده، خو یو ځل به بیا هم ورځم ځکه چې د هغې روڼ هم دي. دا د هغې د روڼو کار نه دی، ستا کار دی ګل اکبره. زرشاد ستا تربور دی، که سخته نرم راځي نو په تا به راځي. ملک صاحب چې تاسو ته څنګه منظوره ده زه به هماغه کوم. خو به نه کې، د سړو خبره به کې، د ښځو نه. السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. وکیل صاحب په خیر په خیر، ستړی مه شي. په خیر اوسې ملک صاحب. ګل اکبر کاکا ته څنګه؟ د الله فضل دی وکیل صاحب. وکیل صاحب ودیلي د جرګه او د جرګې فیصله. تاسو وکیلان خو ځکه د جرګو خلاف چې ستاسو روزي والی کېږي. نه ملک صاحب داسې نه ده، مونږ انصاف غواړو. که هر فورم وي، هر ځای وي، حجره وي که جومات، خو انصاف پکار دی. نو دا مونږ درته بې انصافه ښکارو؟ ما خو دا نه دي ویلي چې تاسو بې انصافه یې. داسې وایه که نه. هلکه جانیه چای راوړه، ناصر خان وکیل راغلی دی، نوی وکیل شوی دی. ملک صاحب چای به درسره ضرور څکم، خو زه هغه وکالت نه کوم کوم چې نور خلک کوي. یعنی د عدالت نه بار جرګو کې داسې خبره کول ستا کار دی چې جرګه خرابه شي او خبره عدالت ته لاړه شي. ملک صاحب ستا خیال زما په خیال هسې یو خیال دی. که څنګه ګل اکبر کاکا؟ چې اوس کا بیا به خبرې کوو. مننه. وکیل صاحب عدالتونو ته خبرې مه بوځئ. ما خو د عدالت خبره نه ده کړې. دا جرګه کې دا ویلو چې دا قانون دی او دا قانون نه دی، دا حق د فلانکي او فلانکی دی، دا انصاف دی او دا نه دی. که ما جرګه خرابولی ملک صاحب نو اوس به زه دلته نه راتلم. ستا خپل فیس سره کار دی، فیس به تا ته ضرور رسي. نورې خبرې پرېږده، مونږ وایو چې دا خبره هم په کور کلي کې ختمه شي. نه ملک صاحب ته بل طرف ته لاړې، زما د فیس سره هیڅ کار نشته، زه انصاف لټوم. انصاف. ګل اکبره وکیل صاحب به خوشحاله کړي. ملک صاحب زه خو غریب سړی یم، مونږ وایو چې نه سیخ وسوځي او نه کباب. خو ګل اکبر کاکا دې جرګې خو هم سیخ وسوځولو او هم کباب. ظلم کوي په ځانم او د زرشاد په بچوم. ناصر خانه خوله دې سمه خوځوه، ستا دې کې هېڅ کار نشته، دا د دوو خاندانونو خبره ده. ملک صاحب تاسو ساړه وخورئ، خدای به خیر کړي. ناصر خان د حده وځي، پردي کار کې کار لري. د دې علاقې مشر زیم، زه چې سویم هغه به کېږي. ملک صاحب ته لږ ځان ساه صورت کا، زه ستا مشرۍ ته هېڅ هم نه ویم او نه د دواړو خاندانونو ترمنځ دا تاوتریخوالی زیاتول غواړم. صرف د قانون او انصاف دپاره خبره کوم. قانون او انصاف صرف تا سره نه دی، او نه ته د اسمبلۍ ممبر یې. د اسمبلۍ ممبر هم جرګه کې ناست و. که هر څوک جرګه کې ناست و، خو د زرشاد ماشومه لور پشمینه هېڅوک هم چاته په نکاح کولی نشي. دا خبره ملک صاحب تم وره او ګل اکبر کاکا تیم وره. لالا ډیره خوشحاله شوم چې تاسو راغلی. زموږ تپوس مو وکړو، ګنې خپل پردي خو څه کوي چې د زرشاد ښه دوستانو هم زموږ نه مخونه واړول، لکه چې اړو مونږ پېژني نه. ورندارې الله دې رحم وکړي، که خیري زرشاد به زر کور ته راشي. زه بېشکه چې شرمنده یم او ډېر شرمنده یم، خو دومره کارونه دي هر سړی خپلو خولو کې ډوبي. ګنې د خان اکبر مور خو به راته هره ورځ وی چې د رابعې بابي تپوس وکړه.
الله دې په خپلو بچو خوشحاله کړه لالا. ورندار مې څنګه ده؟ د الله فضل دی، ښه ده، خو بس ښځې خو هر وخت نوزګارئ. او لالا دا خو ده. پشمینې یې پشمینې راشه که نه بچې، کاکا جان دې راغلی دی. مورې درځمه. راشه که نه بچې. کاکا جان السلام علیکم. وعلیکم سلام بچې. بچې خو مې له خیره لویه شوې ده. لالا د دې هسې ونه دنګه ده. ونم د خدای نعمتي، هسې م چې لکه زر زر لویږي. وایه که نه پشمینې بچې. بچې خفه کېږه مه، بابا به دې زر کور ته د خیره راشي. ژوند دی، ژوند کې خو هر څه راځي. لالا رښتیا چې خو رانه ډو بیخي یېرې شوي دي. نه ورندارې، نه نه، زه خو چای بیخي نه څکم، دا تکلیف به نه کې. وی لالا داسې کې چای به څنګه نه څکې؟ ځم چې زر زر درله مزېداره چای پخه کم. بچې ته دې کاکا جان سره کښېنه. ورندارې نه، چای ورته مې بلکل زړه نه کېږي. لالا چې چای نه څکې نو لږه میوه درله راوړم. ورندارې چې ته خفه کېږي نو زه به پشمینې بچی سره لږ مشغول شم. لالا پشمینه خو د خیره اووم جومات ته شوه، په ښو نمبرو پاس شوې ده. پشمینې بچی رښتیا رور دې څه شو؟ هغه خو مې اډونه لیدو. کاکا هغه مې ماما کره تللی دی. ماما او مامي مې راغلي وو، هغوی د ځان سره بوتلو. بچی هغه خو ماشوم دی، کله تللی دی؟ پرون تللی دی کاکا. بچی سکول کې خو به دې زړه نه لګي، پلار پسې به خفه یې که نه؟ بس کاکا څه وکړم، بابا راته تاسو راولئ که نه. که خیري بچی ضرور ضرور. بچی زه ستاسو دې حال ته کله کتی شم؟ د بدو انجام خراب وي بچی، پلاران غلط کارونه وکړي او بیا پې کړېږي اولاد، او هغه ماشومان. ورندارې تا څه کې دا دومره میوه به زه څنګه خورم؟ لالا دا خو څه دومره څیز نه دی، تاسو واخلې. دا مې پرون رور او رندار راغلي وو، هغوی راله د مڼې او خټکي راوړي دي. خدای دې ورسره ښه وکړي. دا ښه ده چې د خورزې خورئ پوښتنه خو کوي که نه؟ ورندارې په دې څه نه کېږي، مونږ ته په شریکه دا کوشش پکار دی چې زرشاد کور ته راشي. پته نشته چې چېرته به وي، د چا حجره کې به خلکو ته چیلم ډکوي او چا سره به ټوپک ګرځوي. لالا خدای دې نه کړي چې ستاسو غوندې د سړي د تره زوی دې پردو حجرو کې خلکو ته چیلم ډکوي یا د چا سره ټوپک ګرځوي. خدای دې نه کړي، خدای دې نه کړي ورندارې، زمونږ په قلم دا ورځ نه پیرزو کېږي. د زرشاد بېعزتي خو زمونږ د ټولو بېعزتي ده، او د مفروضتیا ژوند ډېر ګران وي. خدای دې دې هر څوک ساتي. لالا تاسو ته څه پته شته چې د پشمینې پلار چېرته دی؟ ورندارې خبر شوی یم چې پولیس اوس هم کله کله راځي. هاو لالا کله کله راشي، تپوس وکړي چې زرشاد راغلی دی څه شو. نو تاسو ورته څه وایي؟ مونږ به ورته څه ووایو، کله کله خو کور ته م رادننه شي، د کور تالاشي وکړي. زه خو ځوانه جانه ښځه یم لالا، ستاسو غوندې د خلکو رندار یم او زما د کور دا بېعزتي کېږي. کاکا بله هفته م پولیسان راغلي، ما نه یې پړکه ویستی و چې پلار دې چېرته دی. بچې د بدو انجام بدي. لالا تاسو داسې وایې زرشاد خو مړی نه دی کړی، خو بیا هم داسې ورته نو کول پکار چې داسې غلطو خلکو سره ګرځېده. ورندارې که کړی دی او که نه، دا وخت خو پې شوې ده که نه؟ اوس مونږ دا خبرې نه کوو، مونږ مقدمه نه کوو، بس زمونږ غټ غرض دا دی چې زرشاد د کور ته خپلو بچو له راشي او د مفروضیا د ژوند نه دې ازاد شي. د مفروضیا ژوند د جیل د ژوند نه ډېر ګران دی. ورندارې که دا هر څه ته په ما پرېږدې نو انشاءالله چې زه به یې درله څه لار راوباسم. لالا تاسو زموږ مشران یې، چې تاسو یې نه کوئ نو څوک به یې کوي؟ ورندارې یوه خبره درته کوم. څه لالا؟ ورندارې بد به یې نه ګڼې. ولې به بد ګڼم لالا؟ تاسو به څنګه زموږ د تاوان خبره کوئ؟ ورندارې وخت ډېر خراب دی
او دشمن هم ښه نه دی. دشمن خو زمونږ وینو څکلو ته تږی ناست دی، او څه د بل وطن خلک نه دي. هوښیاران وایي چې په خور دې لوی شي نو غاښې مه ګوره. لالا زه پوه نه شومه. زه یریږم چې هسې نه دی ماشومانو ته څه نقصان پېښ شي. موږ د خو که هر څنګه ځان ساتو، ځکه چې دشمن خو نه په ما سر پکوي او نه زما په زامنو. او لالا په دې خو پوه یم. زه ویم چې دا پشمینه بچی مې سکول ته نه لېږي نو ښه به لالا دا ته څه وی؟ دا ظالمان به په یوې ماشومې جینۍ څنګه لاس اوچتوي؟ ظالمان دي ظالمان. دا ورته خپله ظالمان وویل. د ظالمانو نه څه اصولي نه قانون، او بیا دشمن خو سر پوره کوي سر. نو پشمینه خو وړه جینۍ ده، د دې ماشومې نه به څه بدل اخلي؟ ورندارې بدل د دې ماشومې نه اخلي، بدل د زرشاد او ما نه اخلي. زه ویرېږم چې بېعزتي مو ډکي. چېرته یې ونه تښتئ؟ نه لالا نه نه ګل اکبر لالا نه. میډم مونږ که خپلې معاشرې ته وګورو نو دوه رویې یا دوه نظامونه به مونږ ته وښکاري، یو اسلام او بله پښتو. ناصر خان خبره دې صحیح وکړه، خو نه څوک په اسلام کلک ولاړ دی او نه په پښتو. دا دواړه هر څوک صرف د ځان د حفاظت دپاره استعمالوي. که چاته په اسلام کې فایده نو هغه به اسلام مخکې کوي، او که چاته په پښتو کې فایده نو به پښتو هر څه ګڼي. میډم زه خو په دې خبره رسېدلی یم چې دا خلک څه کوي. دا نه خو اسلام دی بلکې خپل جوړ کړی شوی رواج او اصولو ته اسلام وایي، او دغه حال د پښتو هم دی. بالکل بالکل همدغه شان ده. نه دا خلک په اسلام ولاړ دي او نه په پښتو. میډم د هر دور او هر زمانې خپلې تقاضې او غوښتنې هم وي. ناصر خانه دا خبره دې صحیح ده، د هر دور خپلې غوښتنې دي، خو نه اسلام غلط دی او نه پښتو. که چېرې په صحیح معنو کې دواړه وکتې شي نو دواړه یو څیز دی. پښتانه ټول په ټول مسلمانان دي او مسلمان هم اسلام باندې عقیده لري، او پښتو ده. پښتانه خپل ژوند جواک لري، خو پښتو چرته هم د اسلام خلاف نه ده ولاړه. میډم زما مطلب دا دی چې په یو جمهوري او مهذبه معاشره کې د خلکو په خوښه د خلکو د منتخب ادارو جوړ شوی قانون زیات اهمیت لري. خو که دا قانون د خلکو د عقیدو او دودونو دستورونو سره سمون نه خوري نو دا به کله هم مؤثر نه. ملکی حکومت هم وي، حکومت سره طاقت وي، هغه خپل قانون عملي کولی شي. داسې نه ده، حکومت په زړونو کېږي، په سرونو نه. نو بیا خو میډم چې د معاشره کې کم تش په نامه مشران دي، د دوی جرګې دي، فیصلې دي، خپل اسلام دی، خپل پښتو ده، دوی چې څه کوي دا به صحیح؟ ناصر خانه داسې نه ده. ګوره مشران چې کومه جرګه جوړوي، کومه فیصلې کوي، دا ټول هر څه غلط نه. موږ صرف د هغه فیصلو مخالفت کوو کوم چې د عام خلکو د مفاداتو خلافي، کوم چې د انصاف تقاضې نه پوره کوي، او څه چې د انصاف تقاضا نه پوره کوي نو دا نه اسلام دی او نه پښتو او نه د ملک عام قانون، ځکه چې هر قانون د انصاف دپاره وي. میډم دا مشران، دا خانان، دا ملکان چې کومې فیصلې کوي نو دې ته د پښتو نوم ورکوي او د اسلام څادر پې خوروي. څادر پې د اسلام وي که نه، دننه پکې څه بل سي، د چا په حق ډاکا اچول پکې پټي. د دې مشرانو سره تل یو ملا صاحب هم بدرګوي. خو په زرګونو دیني عالمان هم شته چې هغوی د حق او د انصاف طرفدار وي. میډم څو میاشتې مخکې دوران آباد کلي کې یو مرګ شوی و. مرګ چې هر چا کړی دی، خو زرشاد نومي یو سړي باندې دعوه ده، خو هغه ملزم مفرور دی. نو بیا خو له ضرور ځان قانون ته حواله کول پکار دي، ځکه چې عدالت په ضرور د خبره اوري. میډم زموږ عدالتي نظام او زموږ د پولیسو د تفتیش طریقه دومره عجیبه ده چې خلک خپل خیر په دې کې ګڼي چې د دې نظام نه بهر خپلې چارې فیصله کړي. دې کې هېڅ شک نشته ناصر خانه، خو د انسان وژنه په یو قانون او په یو نظام کې هم جایز نه ده. نو بې ګناه سړي ته سزا ورکول کوم جایز کار دی؟ بې ګناه ته چا سزا ورکړه؟ سزا خو دې سړي دې ملزم ځان ته پخپله ورکړه، هم یې ځان شکمن که د قانون په نظر کې، او هم د فرار ژوند تېری چې پخپله یوه سزا ده. میډم
د زرشاد یو ځوانه جانه مېرمن هم ده. هم؟ دوه واړه بچي دي. هغوی په کومه ګناه کې راګیر دي؟ د قانون تر مخه هغوی بې ګناه دي. چا ګناهګار کړي دي؟ د دې بچو په خاطر او د دښمنۍ ختمېدو دپاره د علاقې مشرانو د ملک جبار خان په مشرۍ کې یوه جرګه راوختې ده چې د دواړو فریقو ترمنځ روغه جاړه وشي. که روغه جاړه کېږي خو څه بده خبره نه ده، خو څوک چې مړ شوی دی د هغه مرګ چېرته لاړ؟ د هغه ژوند ولې ختم شو؟ او د هغه بال بچ به اوس څه کوي؟ دا هم په نظر کې ساتل دي که نه؟ میډم مشران وایي چې د قانون لاره ډېره اوږده ده، د جرګې لاره لنډه او اسانه ده. بلکې ارزانه هم ده، خو که انصاف نشي کولی جرګه او که صرف په شای مصلحتي، نو بیا نه خو د دې اسانۍ څه فایده شته او نه د ارزانۍ. بلکې دا چې قانون دی، که چېرې قانون اجازت ورکوي نو که روغه جاړه وشي نو ښه خبره ده، خو څوک چې مړ شوی دی چې هغه توی نه شي. میډم دې جرګې ته به زمزم که ستاسو اجازت وي. زمونږ کار د خلکو خدمت او د انسانانو د حقونو پالنه ده. د هر چا د حق حفاظت زمونږ مقصد دی. ته لاړ شه، که فیصله په حق یې نو ډېره ښه ده، ګنې موږ به د قانون او د حقدار ملګري یو. ناصر خانه، اول خو یوه جینۍ د بلوغت نه مخکې واده کول غیر قانوني کار دی. بله دا چې د جینۍ د مرضۍ نه بغیر هغه چاته په نکاح کول غیر قانوني او غیر اسلامي فعل دی. که د جینۍ عمر هر څه او بیا نابالغه جینۍ بل ته په نکاح کول خو د انساني حقوقو هغه خلاف ورزي ده چې انسانیت به په خپله سر ټیټي کېږي. او بیا سوره جینۍ سوره ورکول دا خو بیخي غیر قانوني کار دی. دا خبره میډم ما په جرګه کې هم کړې وه. جبار خان ته مې په مخامخ هم وکړه. کوشش مې وکړو چې جبار خان او ګل اکبر دواړه د دې کار نه منع کړم. داسې جرګې د قانون خلاف دي او د دې جرګو فیصله هیڅوک نشي منلی. میډم جرګه کې زم موجود وم. جرګې خپله فیصله لا نه ده ورکړې. جرګې ویلي دي چې د زرشاد د ټبر نه دې پوښتنه وشي او د ماشومې پشمینې عمر دې معلوم شي. دا صرف ملک جبار خان او د زرشاد تربور ګل اکبر دی چې پشمینه سوره کې ورکوي. زه ناصر خانه سبا خپله ځم او د زرشاد د ټبر سره وینم چې هغه څه وایي. اوکې میډم. زه به د هغې وورم او هغه به زما ووري او ته ګل اکبر سره یو ځل بیا ووینه. دا جبار خان پرېږده. ډېره ښه ده. ورندارې زما بالکل هیڅ مقصد نشته، بس دا مې غرض دی چې دشمني ختمه شي او زرشاد کور ته راشي. لالا نو څنګه به راځي؟ بس هغې ته لاره جوړه شوې ده، صرف یو تریخ ګوټ په تېر وي. تریخ ګوټ؟ دا څنګه لالا؟ ورندارې په خوله مې نه راځي، خو بله لاره نشته. کومه لاره ده لالا؟ د جرګې دا خوښه ده چې د مقتول رور ته دې پشمینه واده کړو. پشمینه واده؟ یعنی پشمینه په سوره کې ورکو؟ لالا دا لا ته څه وی؟ دا خو داسې دی لکه چې په غټ ګټ په سر وویشتم. دې نه خو به ښه لالا چې په ګولۍ دې ویشتې وې. ورندارې بلې لار نشته. کاش چې خدای ما له لور نه وی راکړی. ورندارې صبر به کوو، ټول به صبر کوو، خدای به خیر کی. دا خیر دی که شر دی؟ ورندارې مرض له جوړیږي چې مریض تراخه دارو تیر کی. خو پشمینه به تراخه دارو نه تیری. پشمینه د زرشاد لور ده، پشمینه د رابعې لور ده. که د چا ورېره ده نو د چا خورزم ده. ګوره ورندارې دا زمونږ د کور خبره ده، د کوره بهر دا خبره مو باسه. دا جرګه کور کې شوې ده؟ زه پوه شوم، اوس خو ښه پوه شوم چې تاسو ټول خپل غم وړی. نه در سره د زرشاد غم شته او نه زما. رابعې خوله سمه خوځوه، ما د خو د مو باسه. زه سړی یم او مشر یم، دا د سړو خبرې دي د ښځو نه. لالا ستا نه زما دا تمه نه وه چې ته به زما د ماشومې لور د سر سودا کې. زه ستا خاوند کور ته راولم، جینکۍ د پردي کوري، که نن نه سبا به ودېږي. او چې د دې په سر دشمني په دوستۍ کې بدلېږي نو دې کې څه بده ده؟ مورې ولې څه چل دی؟ کاکا جانه مور مې ولې جاړي؟
بچې هیڅ خبره نشته، مور دې پلار پسې خفه ده، خو زما وعده ده چې پلار به دې زر کور ته راشي. پشمینې لورې ته ځه کمرې ته ځه، سبق را واخله. سبق خو مې یاد کړ مورې، ته ولې جاړې؟ زه لورې هېڅ هم نشته، هسې پلار مې دې رایاد شو. ورندارې خبره به ترخې نه، د ماماګانو یې په دې کې هېڅ کار نشته، او که هسې ورسره مشوره کې نو بده نه ده. روڼو سره به سلا وکړم لالا. زه لاړم، بیا به سبا راشم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلې؟ خدای دې وبخه، زه تاسو سره څه کار لرم. نو راځې که نه خورې؟ راځې. پشمینې بچې لږ شربت جوړ که مېلمانه ده. ښه مورې. زما نوم نرګس دی او زه یو خدمتګاره یم. خدمتګاره؟ او د خدای د مخلوق خدمتګاره. پوه نه شومه. بیبي زمونږ په دې علاقه کې خلکو سره ډېر زیاتې کېږي، د یو حق بل ته ورکولی شي او د بل حق بل ته، یو روزګار روان دی، ظلم دی، زیاتې دی. نو په دې لړ کې زه او زما نور څه ملګري لګیا دي د دې ظلمونو زیاتو خلاف کار کوي. دا خوري ډېر ښه کار دی. السلام علیکم خاله. وعلیکم السلام بچې، ته پشمینه یې؟ او خاله تاسو ما پیژنئ؟ تاسو لکه چې مونږ پیژنئ. دا زما لور پشمینه ده. ډېره مننه رابعې خورې. زما نوم تاسو له درځي؟ او ستاسو د خاوند زرشاد نوم هم ماله راځي او د هغه تربور ګل اکبر هم پیژنم. تم جوړې زما په زخمونو مالګې دوړولو له ګل اکبر لالا را لېږلې. هوکې ما سره هوکې چې سم خوښوي. زه نن ډېره مجبوره یم. مورې؟ نه خورې، نه داسې نه ده. زما کار په زخمونو مالګې دوړول نه، په زخمونو پهې ایږدل دي. پشمینې ښځې ته ما ته رانږدې شه. ته څومره ښکلې ماشوم یې. سپین کې سبق وې؟ ها، اوم جومات کې خاله جان. شاباشي بچې، ډېر سبق ووایه ښه، چې لویه شي نو کالج ته به ځې او بیا به یونیورسټۍ ته هم ځې. خو ظالمانې نرګس خورې سبق ته کله پرېږدي؟ د ظلم کاسه به نسکورو. زه در سره یم رابعې خور، زه د هر څه نه خبر یم. تا ته څنګه پته ده؟ زما کار هم دغه دی چې ځان خبر کم، د ظالم د ظلم نه او د مظلوم د سلګو نه. سلګې خو زما د ژوند حصه ده خورې. خورې ژوند ډېر فراخه دی، دې کې نرمیم وي او سختیم، تراخم وي او خواږم. خو دا راته ووایه چې پشمینې بچې ته لاړه شه او دا ګیلاسونه او جګ یوسه ښه، چېرته مات نه شي. زه بچې دا یوسه، زه د خالا سره خبرې کوم. ډېره ښه ده مورې. دا راته ووایه چې تم پشمینه سوره کې ورکول غواړي. زه خورې مجبوره یم، ویم چې د وړو پلار کور ته راشي نو ښه به لور خو راسې هم د بل د کور ده، لا یو کور کې لا بل کور کې. نه 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 خورې، دا خبرې به نه کې. خپله خپه خپله په تبر مه وه. نو څه وکړم خورې، بله لار نشته. لارې ډېرې دي، یو لار به را پیدا شي، خو پشمینه به سبق وي. الزام یې په پلار دی او سزا به یې ماشومې لور ته ورکولی شي. دا نشي کېدی، دا جرم دی او سخت جرم دی. دې کې به تم جیل ته ځې او ګل اکبر خان خو به خامخا د جیل د تورو تمبو شاته کېږي. نو خورې وایي چې دا فیصله جرګې کړې ده. جرګې ته هیڅ حق نشته چې داسې فیصله وکړي، او جرګې لا فیصله کړې هم نه ده. ګنې ګل اکبر به تا ته بیا نه راته. نه خو زرشاد سره به قانون انصاف کوي، د دې دپاره هم لارې شته. خو اول مونږ ته د ګل اکبر او د ملک جبار خان لار نیول دي چې د پشمینې نه دی د قربانۍ ګډوله جوړ نه کړي. دا مې رونو هم وې. رونه دې صحیح وي رابعې خور، زه در سره یم چې کلم د ګل اکبر په خبرو کې رانه شي. نو چې هغې زور کوي چې د زور د پاسه زور هم وي، د قانون زور، او دا زور ما سره دی. ډېره ښه ده خورې، خو چې یوازې پاتې نشم. ها، انشاءالله
لاس راکه خور، زه تا سره یم. دا لاس د یوې پښتنې لاس دی او دا به تر عمره تا سره وي.